अजीजानु दा मगा बयान दे چې کوم ستاسو په مخ کې څو جمعون را روان دي د دې بیان خلاصه دا ده چې دا الله پاک तमाम नियामतुना چې څومره د مرګ نه پس الله انسانانو ته جوړ کړی دي هغه ټول نعمتونه به په یو شی باندې ملاويږي او هغه شی چې دی هغه صرف او صرف عمل په قرآن دی عمل په قرآن نه نن دنیا غلطه فائدہ اخیسته ده نن عمل په قرآن نه صرف دا دی چې مړی وشي ختم ورپسې وکړي عزیزانو عمل په قرآن چې دی هغه د تمام زندګۍ قانون دی چې ته د موره پیدا شې او د الله اکبر چغه درته په غوږ کې ووایي او هغې نه بعد بیا ته په خبر باندې پوه شوې نو ستا ټول ژوند چې دی هغه به د قرآن مطابقي ټول ژوند حتی کې خبرې چې دي هغه به هم ستا د قرآن مطابق نن خبرې د دنیا واورئ او ویې ګورئ خو څه غول خوري لګیا یي الله وی خبرې چې کې قولوا للناس حسنا خبرې به ښې او خوږې خبرې کوي حتی کې تقوا دیتم وی چې چا درته کنځلې وکړې نو د کنځلو په جواب کې به په حسنا باندې عمل کوي د کنځلو په جواب ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قرآن کریم نقشه ده داغه تمام ژوند چې دی هغه د قرآن کریم نقشه ده هغه به څنګه خبرې کولې د کنځلو په مقابله کې به جواب څنګه کولو طائف ته لاړو دعوت یې وکړو او په بدل کې د طائف خلکو ماشومان ورپسې کړه او په کاڼو یې وویشتو
حتی کې پڼې مبارکې د وینو ډکې شو. جبرائیل علیہ السلام راغی چې اجازه تو که چې دا طائف په بل واړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نه، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. خدای دوی ته هدایت وکړي، دا نه پوهه دي، پوه بش. د دې په جواب ایو بزرگ وہی کہنا چاہیے، سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اس یو سڑی سره دومره عظیم طاقت ته د الله غوندې قوت ور سره دی، ټول علاقه او دنیا کې مکولی شي، او دا غیر د پاسا دے چوئی سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اور دے بے کنزلی او کولا بے دعا. نن با مونږه داسې وکړو او به کې څوک داسې، او بیا چې ځان ته سوی ټیسمار خان ته دې کویلې مخامخ او کنزل دې ورته وکړه، قسم په خدای چې په کلاشنکوف دې ولي ولی لکا کنزلی راتا ہو. نو کتابی دوسا کا کنزلی درتا ہوکڑی نو تا پوریو خونن خطی کانا، تب مسلمان ہے تب زانتا متقی ہے. درتا پا ایمان ہوئے او بیا درتا پا ایمان ہوئے. یو سړیو ما چرته تقریر کې خو ښځو پسې خیر زما عادت دی، ټلیفون به وکړو چې ما به اوچت کو، ما ته به ویل ستا ښځه، ستا لور، ستا مور. یو ورځ راته وایي ستا هغه اومه پیړۍ داسې کم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چې ما به ورته جواب کې ویل جزاک الله نورې موکه ما پرون خطې خو نه. یوه میاشت دا کنځلې ما ته کولې. فی الحال دی جماعت کے گواہان موجود دی، گواهان چې د دکان په خوله کې یو سړی ماته د کوتري بچی ووی، د کوتري بچی، کوتره د سپي بچی ته وایي. بیا بار په دې سړک ما ته ستا ښځه او ستا لور خلکو یاده کړ. ټیک ده
ما پرون ختنه یو میاش دا کنځلې ما ته کولې یعنی ما دام کولې شو چې ټلیفون باندې دواله ته مې ویلي وی چې دا نمبر نوٹ کړو دا سړی څوک دی او ستاسو دوا په کار ده په پولیس مې نیولې وی 14 کاله مې قید کړی وی نه ټیک عزیزانو په دې کې شپږ اووه میاشتې تېرې شوې کنځلې یوه میاشت وې خو بیا بند شوې شپږ اووه میاشتې پس یو ځوان سړی دی هغه راغی او دومره دومره ګیری وه لاس یې راکو او سترګو کې اوښې وې ما ته وایي مولانا صاحب معافي غواړم سره ته خو به وایې نه مالې نه ویل زه هغه دراني یم چې ما به تا ته په ټلیفون کنځلې کولې ما ته وایي مالخوا زما ښځه او لور اوومه پېړۍ به دې چې یادول هغه ته وي ویل او زه ملته ولې دې کولې ویل ښځه مې ډمه وه تا ښځو پسې بد ویلیو بس کیسټ به چې هغې واورېدو زه د ښځو متعلق وایم که نه چې درې منیزې بوری نو اوس کوم ډله چې ګورې درې منیزه بوری رستو کېنولي که نه ما درته ویل ګیرو والا پخوا ګیر خریلي په نالت اوس ګیرو والا په نالت دي دومره ګیره به سپین پټکی به په سري بوجای به ورپسې ناست هغې ته داسې لاس هم تاو کړی په دې سړکونو یې ګورئ که زه دروغ وایم زمونږ اسلام په ګیرو کې نه دی نه په پټکو کې دی زمونږ اسلام نن دا شو پښتانه دا نیشنل والے د پښتنو حق غواړي پښتانه خو دې ټولې ډمې کړې په دغه کې ګرځي نو د پښتانه ته حق غواړي زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا جب اسلام 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 او په سرونو کې د کفر بازار لګېدلی چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وہی داغ د رسول اللہ د زمانے منافقان دی چې په ترخ کې به بوتان نیولي او ولاړ به پیغمبر بزې په مانځو کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں نن تا د پیغمبر په منصب باندې کفر کېنولې نن دا لوټ باندې د جناسه بوت چاپ دی ته د جناسه په دې مخ باندې اسې څه کرخه وه په پن اسې کرخه دا لوټ نه بینک علی نه دکاندار علی نه بل څوک علی ولې وایي د قائد اعظم مخ دې خراب کړی که تاسو د خدای مخ خراب کړی او د محمد رسول الله مخ هم خراب کړی او د بیبي زینب او د بیبي عائشه او د بیبي فاطمه حیام خرابه کړې ده لعنت شه در باندې هغه در باندې اس نه کېږي او د جنازې په بوت چاکر خوالې ده نو په بینک کې هم نه علي دي سټیټ بینک کې هم نه علي هسې کرخته پې ووه تاسو خیال راغی
نو عزیزانو مونږه نن هغه د پیغمبر د زمانه منافقان یو چې په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانه مسلمانه ولي په خوله درته وخاندي او په زړه کې د ټاپ منافق او حرامي وي په خوله خندا په زړه بېایمان خوله به مسکی کی او زړه کې به درته دای چې کله به دې مردارو نو عزیزانو مونږ به اعلی مسلمانان کیږو چې مونږ کې تقوا راشي او د هرې ګناه د تصور نم ځان بچو ساتو نو هغه سړی چې راغی او ما ته به چې کنځلې کولې ګیره پرېښوه نو ما ته وایي چې دا د ښځې د لاسه ما دا کار کول اوس ما فعل راغلی زما په خپو پرېوت ویلې تبلیغی جماعت والا زمونږ جماعت ته راغلی و او هغې څه خبرې وکړې به ټوله شپه مې په جړا تېره کړې ده او هغې سره مې بیا سیروزه ولګوله بیا 40 ورځو ته لاړم اوس رانه دا شی جوړ شو هغه ښځې له مې طلاق ورکړو چې تا زما اسلام تباه کړی او زما دین دې تباه کړی ښځې له مې طلاق ورکړو مالی بچی دی ویل شکر دی بچی تی نو څه دې کړه مال ویل لاړه ورکه شوه خدای خبر کم خواته نو زما عزیزانو تقوا ښه خصلت سموده پس په بل سړي اثر وکړي خو بیا داسې وکړي چې د هغې مثال نه ځانونه خاورې کوي کني آسمانی آفتونه در باندې را روان دي آسمانی آفتونه د شپې به پاس په کوټه پروت او د چا په کور کې به مړې شوې ډزې به کېږي دې دله قوم کې چې واده ډزې کوي چا ډزې چا سره ټوپک تماچه نه پټاخې خلاصوي دا دکانداران د پټاخې هلکان ورته هلي او ټاک ټوک ټوله شپه به ته خوب ونه کړي چې چا کار واده وایم یا الله دې خلکو ته د خوشحالۍ مخ آیا دینه خو مونږ د شپې خوب نه شو کولی تا خو هر وخت په غم کې ښه دي هر وخت نو پروت به په کټ کې او ای ګولای براشي او په دا تندي به ولګي او د سټ نه بدی وځي چې کور دې را خبرېږي ته به بیا مړي او ای ګولو ډېر خلک مړ دي که نه دي خدای داسې هم کولی شي چې ډز به په یو مالت کې وشي او ګولۍ به ستا کور ته راشي او ته به پې ولګي ته په څه غاوېرې اوس بیا در باندې آفت را روان غوښه به دې چېرته غټه خوړه 100 روپۍ کیلو غوښه شوه خدای دې په 1000 روپۍ کیلو وای امین نه ټول وایي خدایم بیا خو بسه غوښه هم خوښه ده جوړې خدای دې غوښه په 1000 روپۍ کیلو چې تیکه څوک نشي خوړی د اوړو بوره په 200 روپۍ توړه وه او 270 روپۍ توړه شو 280 روپۍ توړه د اوړو اوس به بیا هماغه چلی
چې پلیانونو کې به ولاړ یې 280 روپۍ به هم ورکې او توړې ته به انتظار هم بیا در باندې د وړو قهر را روان دی. د مسورو دال به پخوا خلکو د غریبۍ د وجې خوړه پیتي به یې کوله. زما یاد شي زه به پلار سره تلم په 3 انې سیر غوښه وه غوښې سره بیا دومره وازده ورکوله چې غوړي مړي خو چا پېژندم نه. دلته پاکوان دی او بناسپتی دی او پټن پتی دی او دتن پتی دی او دا بار دکان وګورئ صاحب حکیمان دي چې دا خلک مونږ په خپله وو لارې اوس دا پته درته لګېدلې ده چې یو ټینکر والا ما ته ویل دا هغه 14 ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي راوړي دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي او په دې ټینکرو کې دا بناسپتی غوړي راوړي. دا نن چې د خدای په قهر اخته یې کلم کونه خوږېږي کلم سر خوږېږي کلم سپېږمې خوږېږي دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي په هغه ټینکرو کې راوړي. د دې سروې چا کړې ده اوس پورې خبر هم نه دي که په څوکۍ باندې لاری راشي یا دغه راشي بس پولیس ولاړي څه شی دی پکې اسم نشته جی اسم نشته ها ها ځه 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 ما دا پتلون کې جیب کې لاس ومنډي بس ته پوه شوې دی دغه له تکړه دي چې د چایو ګنډه ونیسي کسټم والا هم دې پسې ګرځي پولیس والا هم دې پسې ګرځي د چایو ګنډه وګوره قانوني لاس کې واغستو د چایو ګنډه په سایکل تړلې ده خدای دې کور لوټي لوټي کا پروردګار دې په چړو کې مکه او په 100 روپۍ کرای راوړه دا تور چې تاسو کې نه کوم ملک چې د ظلم دا حالي چې غریب سړی به د تورو چایو توړم په سایکل چاته دکاندار ته نشي وړی ولې په دې کسټم نه دی ورکړی ا د کسټم پیسې بیا چرته استعمالیږي ا د شاهانو په بنگلو کې د شاهانو په سرکونو باندې د شاهانو په لینکوزرو باندې د شاهانو په پیجارو باندې هغه د کسټم پیسې چې مانه والی هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمالي اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم ته نشي کېناسته پکې چلے 2000 روپے بل 2500 روپے بل در پسې راشي بیا چې زمونږ د جمعات بل کم راشي نو ټول جمعات او تختی دې ته مسجد هلاک بیا وایي ښا دا مسجد هلاک دی د دې مور او پلار نشته د دې هیڅوک نشته بیا ورپسې چندې کوه خیرونه غواړه دغه کوه خان ته چې ووایه چې دا بجلی د جومات بل راغلی دی کټ کوي چې کټ کوي دا بجلی کټ کوي د جومات خان بیا دا وایي بجلی به نه کټ کېږي انشاءالله ستا سر به کټ کېږي عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې یې د عظیم قهر نن ورشه د بالا مړی چوک نه د ډبګرۍ چوکه پورې دا سړک وګوره د دې لکونه روپۍ فنډونه اغستې شوي دي لکونه روپۍ فنډونه د جومات نه چې بار وځي دا کوڅه وګوره خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټر نه راځم او څومره په تکلیف بیا ځم ډېر مې زړه ته وویلې چې یاره مه کوه بس دلته د جمعې مونځ نور نشم کولی
خو ضمیر مې نه غواړي. نو عزیزانو تقوا نشتا. نن پاکستان د غوښې ډیری دی او مونږه سپی او کم سپی چې د غوښې په تیکه کې خوله ور ومنډي اته بیا څوک ویستی نشي. مونږ سپی په تاسو وایې ته خو مولای ته به ښه سړی ما د لا خدای په بیخو باسي زما. بیا د ټول کائنات کې چې هغه قانون کم موجود نه مني او تی غافل شي نو هلاک شي. واحد مخلوق په کائنات کې انسان دی چې هغه ته الله ډیل ورکړی دی. خو قانون یې ورته رالیږلی دی. په قانون کې ورته فیصله کړې ده. تاسو ټولو سره فیصله شوې ده. فیصله چې کوم خلق فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. څوک چې ما هیر کی زما قانون پریدي نو فتحنا عليهم ابواب كل شيء. دا قسم نعمت دروازے پہ اور پرانیزم. بنگلی دیو، محلون دیو، چمنون دیو، چرگان دیو، ڈنرون دیو، ڈین ہوٹل دیو، گرین ہوٹل دیو، شادی حالون دیو. ہاں اس بزرگان ہم شادی حال تلاڑ بزرگان نمر گیری میں یقین خز شادی حال تبوت لے. فلما نسو مازوک پا گیرو غاوی رکے گئی ماں گیرہ دے چیلی ٹٹ پاس کے دو غاوی رکے گئی نا دا سی مونگا خلق والا دھوکا ورکو ایمان درتا ہے خلق پہ دھوکا کو چې ګیرو والا په جنج کې د بارډر او د پولیس او د فوج په بینډ کې رواني د دې ګیرې نه د سپي لکه خدا کړه نه په دې جنجونو کې ګیرو والا رواني کړه ساده په دې ځکه څوک یارانه قدم مالتګيري ده ته خراب بچیا لا كذا اتیر ورځ کې یو جنگ تیرې دو دومره ګيري والا په کې روانو واقف مې وو او چې بیا را باندې را پیښ شو کنه هل څنګه چل دی ولولې مال ظالم بند غږېدو زمام زړه کېدو چې ورته مال ګټ شمه خو خپې مې خوږېدې ته خو ورته ګډ نه شوې ما تل تالی دلې ما خو ځان پټولو ما لیدلې وې ویل څوک چې بس کلي ولي دا مړی ژوندی دی نو ستاسو مړي دی خدای بنیاد وباسي ستاسو دا ژوندي دی خدای کور وران په ما خو هېچا هم راپورټ ونه کړو په زندګۍ کې زه د چا واده ته نه یم تللی چا را باندې په تاڼه کې اف آی آر ونه کړو د چا دعوتونو ته نه یم تللی چا را باندې په تاڼه کې اف آی آر ونه کړو ځئ ورک شئ تب صحیح ستا دعوت به صحیح تب صحیح ستا د واده وریجې به صحیح خو تاسو وریجو له نشي ټینګېدی د بارامي ډمرونه یئ او د بارامي او ظالم ډولکی به په دې موتی مالت کې غږول او کله کله به پکې هغه مست غوندې تار شورو
خو تاسو وریجوله نشي ټینګېدی د بارامي ډمرونه یې د بارامي او ورسالم ډولکی به په دې موتی مالت کې غږول او کله کله به پکې هغه مست غوندې تار شروع مونږ واړه وو هغه وخت نو یو ماشکي هغه ته زامن ویل که بیا ډولکي ته ګډ شو نو ویل مړ به دې کو ته چې د بارامي ډولکي اواز واورې بس په ګډېدو شي ویل ښه بچیه بیا نه ګډېږي بمبې ته ناست دی مشک ډکوي بارامي شروع شو چې شروع شو دی وایي نه ګډېږم زه زامنو منې کړی یم بیا چې یو ساعت تېر شو نه ګډېږم زه زامنو منې کړی یم خو چې امس تارې پکې شروع کو که نه نو مشکې په ځمکه راوویشتل مړه نه د چاپلار خو به دې ته ټینګ شي او په ګډېدو شوی دی مونږ د بارامي ډم اولاد یو ښه ډولکي ته نه شو ټینګېدی او نه د شادي حال روټو ته ټینګېدی شو ته پوه شوې پرون یو د خدای سپېره راته یو کارډ راوړ داسې دی هلکه بس ماشوم واده دی یاره نو وریت پریت شم خو سړي را سره ناست یو سوس خړپه مې ورته ویشتی وی خو بس غږ مې ونه کوم الخزه خدای ته وګورئ تباه به شئ په خدای قسم چې عمر له به جاړئ وقتی طور خوشحالی باندې مخه خوشحالیږه وقتی طور خوشحالی باندې مخ خوشحالی د دې انجام به داسي چې بیا به عمر له نه تېرېږي ما درته وایي چې الله ته جوړ کړم تاسو وګورئ دا زمونږ کلی دی بالا ماڼۍ شریف پکې هغه اوسېږي چې داسې ګلډانګان دي ګلډانګان تر دغه ځای پورې په سړک کې ټاکی ولګولې او مخکې تاسو ورشئ هلته سیندونه ولاړ دي پنځه پنځوس کاله دا ټول کلی چې چاته ګډ شوی دی او دا سوپري ورته بربنډې نیولي دي هغه سوپریمارو ته څه وایه که نه پنځه پنځوس کاله دا داسې بېغیرته قوم دی او د باراني ډم خبره خو رښتیا ده که نه همغه سړی دی چې پرون هر څه کور ته وړي دي نن بیا راوتی دی مونږ بیا د باراني ډولکی شروع شو مونږ ورته ګډي نو خدای به چرې دې قوم ته ښه ورځ نه ښایي چرې نه ایمان دا پکار دی چې د خدای دې خبرې ته وګورئ چې فتحنا علیهم ابواب کل شی د هر قسم نعمتونه چې خدای مال راکړه چې دې کې راز څه دی دې کې څه راز دی نو الله وایي دا زما امتحان دی زه ګورم چې اوږې وي او موړ مې کړې او هر قسم نعمت مې دله درکو چې در مې کړو نو په دې نعمت د شکر ونه ویستو او نه ماته په سجده پرېوتې نو آخر کې زه در سره څه چلو کوم اخذناهم بغتة ناګهانه یې راونیسم او داسې مرض ورته ولګوم چې علاج یې نه وي داسې مرض ورته ولګوم الله دې امان راکړي
زمون یو خپلو په دې مړی کې یو وړه غوندې دانه وه، دلته علاج ملاج وکړو ټیک شو، بیا خرابه شوه، لندن ته یې بوتلو. لندن کې چې ټیسټونه وکړل دا کینسر دی. لندن هم پې ستړی شو او وړه دانه جوړه نه شوه. د لندن نه امریکې له بوتلو، چې امریکې له یې بوتلو په امریکا هم پې ستړې شوه او د امریکې نه یې مړ راوړو. 1.5 کروڑ روپۍ پې لګېدلې. تا څه خیال دی چې دا پیسې به تا خلاص کړي؟ پروګرام نن د ټول کافر ملکونو دا دی چې د قرآن نه د جهاد آیاتونه وباسئ. دا د اسلام او د جهاد لفظ چې دی دا د قرآن نه لرې کوي چې دا مسلمانان خسیان شي د نورو ملکونو په شان. نن خو واحد یو چرت دی چې په مسلمان کې دی او خاص کر په عربو کې دی. یا الله رب داسې کې لکه د پیغمبر په زمانه کې چې وو، یا الله داسې کې لکه د ابوبکر او د عمر په زمانه کې چې وو، یا الله داسې کې لکه حضرت علی چې وو، د غېږې بچی پې قربان کو د یزید ته سر ښکته نه کو. بی بی فاطمې ته ګوره مړه کېږي زنکدنې دی او وصیت کوي کور کې چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي، زما جنازه د شپې اوچته کوي چې د کفن ټوټه مې هم پردی سړی ونه ګوري. نن تماشه کوي په تندر دی ولګي دا ملک او خدای پاک دې زر چرته هندو ته حواله کي یا دې پیرنګي ته حواله کي، بیا چې بس ته په غلي فرض بحران کین. دا ظاهري د اسلام نوم خو چې تلری شي، اسلام شرمېږي لګیا دی. هرې ښځې او جینۍ ته ګوره پتلون سټایل پرتوګې جوړ کو. وایي په ایمان لیدلی نه چې چا لیدلی لاس اوچت کړي. تا هم لیدلي ځکه دې رنګ زیړ دی. هرې جینۍ او ښځې ته چې ګورې پتلون سټایل پرتوګې جوړ کو. اور نن سبا به وګورئ چې جینکو به هم پتلونه چولی او وروستو نه به دغه درته کېږي. دا ملک دی، دې ته د اسلام ملک وایي ته؟ دا د مسلمانانو ملک دی. ان قریب وګورئ ښځې پتلونونه اچولو والا دي. نو عزیزانو عرض مې داو چې په دې کائنات کې په هر شي باندې سوچ کوا او فکر کوا، کینی تباہ بشي. فوراً سرنگون شا خدای ته کینی تباہ بشي. فوراً عمر لبجاړي په دې وقتی طور سيزونو غاوره کېږه ما په وقتی طور دولت غاوره نشي، په وقتی طور اقتدار غاوره نشي. تاسو وګورئ په دې 55 کال کې پرون ورته سورني غږېده چې یا الله خیر وزیر صاحب تیریږي، اوس یې څوک پیژني هم نه. دا دام وزیر خدام بل تیریږي، دام MNA صاحب تیریږي. MNA څه ته وایي؟ میمې ته وایي. میمې ته میمې پیژنئ؟ د ښځو دا چې کومه میمه وي غټه او پای پکې نه یا د غسولو ده که نه ده چې بچی شوی او پای پکې نه دا میمې د غسولو ده که نه. نو دا مینېګانو زده دي چې مخامخ درشي او سلام پې وانه چي ځه رکشه. نه دې منلی کېږي د اسلام خبره، د دین خبره، د قوم د خدمت خبره نه دې منلی کېږي، فوراً استعفا ورکا. علامت المنافق ثلاثه، د منافق 3 علامې.
اذا وعد خلف چې وعده وکي نو بیا د هغې خلاف کوي. اذا حدث کذب چې خبره کوي نو دروغ وایي. اره خبره فراډ او دروغ په ایمان درته وایي او بیا درته په ایمان وایي چې داسې منځګزار چې لاندې نه کونې رسولی کړي په ناستې ناستې او پاسې سر رسولی کړي په دا ډېرو منځونو باندې او چې خبره کوي نو دروغ وایي. خبره کوي نو دروغ وایي. او د دروغجن متعلق قانون سره اللہ وہی 24 گھنٹے لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ وہی 24 گھنٹے زما لعنت پا دروغجن وریگی. 24 گھنٹے ننو گو رہی دا گدان والا ترشا پورے تمام نظام دروغجن دے کرنے تمام نظام مولا پا مولا توپ کے دروغجن دے پیر پا پیرائی کے دروغجن دے میاں پا میاگائی کے دروغجن دے سید پا سیدائی کے دروغجن دے بادشاہ پا بادشاہی کے دروغجن دے تول فراڈ او دوکا. کلا کلا سڑے چاہتا دے سکر بس فکر مکو او بش بل 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 او تا ہمارے دلتم یو خندشتا او چې ته دروازې نه وځې نو داسې در پسې وکړي ورکشه کور دې وران شه دا پلار ته بیا صاحبه د ملا ټوکرای زوی دې ځان نه جوړ کړی دی بیا ورته ټوکرای ټوکرای کېږي. یعنی ټول عمر دی یو سړی ازمایلی او هغې نه بعد چې وخت راشي او د خان نوم پې باندې بیا ورته سنبی سنبی کېږي. نو ډېر ښه کار دا غریبان خدای پیژندلی خدای پیژندلی. بیگا زمونږ علاقه کې د چا واده غریب سړی چې یو غړزارو صاحبه د بینډونو ناسب تر 11 بجو تی وده کېدی نه شو نو زړه کې راله چې یا الله غریب سړي ته د خوشحالۍ بوی مخایه د ده نه لوی د خنزیر بچی بله ډشته نه وسې وشته چې وسې پیدا شي بیا د انټرنیشنل حرامي وي. غریب په غریبۍ کې خدای پیژندلی وی چې پردي جاروکخې پیدا کړي وی او د خانانو نوابانو اجرې جارو کوي خدای پیژندلی. خدای ته په علم ازل کې دا معلومه ده چې دله زه پیسې ورکم دنه بین الاقوامی حرامي جوړي. خدای پیژندلی سچ در سره کوي ډېر ښه اب انصاف ذات نه دی ډېر منصف ذات. بیا زمونږ دا د غرمې پیدا چې کوم دي دا بې کلمې تخم چې کوم پیدا دی دوی با پټاخې اغوستي ټاک ټوک ټاک ټوک ټوله علاقه یې په سر اغوستي. او څه چل که څه وی نو خوشحالي په موږ نه بیا ښځه ډمای وایي
چې خوشحالي په موږ نه پیرزو کېږي. وی پخې انټرنیشنل ډمې کچنی دا خوشحالي دې ته وایي، ډمې خوشحالي خو دې ته وایي چې خوشحالي در باندې راغله او دس وکړه او 2 رکعات سجده وکړه خدای ته چې الحمدلله. خوشحالي دې ته وایي چې ته ګډېږه. نن هر سړی د هیرمنډۍ پټمه اورېدلی دی. احمد علي لاهوري رحمت الله علیه به وایي چې لاهور کې تقریر کولو نو وایي چې او لاهوریو تم ہیرا منڈی کے کنجریوں کے اولاد ہو اور میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں. تاسو د هیرا منډۍ د ډبو زامن یې او ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي. مولانا شمس الحق افغانی ورته وایي چې دا څنګه خبره ده قبرونه د اور. ویل چلو افغانی صاحب تم بھی بڑے عالم ہو تمہیں یقین نہیں ہوگا. پٹانگا کے کین علماء د لاہور ادیرے تے بوتلم پدے مخیرا تلاس والو ول دیکھو ابھی مقبرے کی طرف پخدے میں دے قسمی چا ادیرے تے میں اوکتا دا ہر قبر نہ دور لمبے راوتے. تاسو سخیال دے چ تاسو دے تنگ غندی کوتی تا ور شي او غیر چاپیر در نه د خاورو دیوالو نه او شل منه خاورې در باندې واچي په دغه ځای کې به بیګاله ستا سالي د دغه به تخلاصېږي. دا دوا به یاد کړو، دا دوا به یاد کړو، دا د کلو خلکو دا دوا به یاد کړو. نه پکې ملا دو پیازه کېنولې هغه الله اکبر الله اکبر لا اله الا دغه تخلاصي لازم نشته. او وګورئ خپل انجام. مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ تچاویلے کہ یہ قبر کی بات میرے تصور میں نہیں آتی. مولانا تانوی ورتویلے چھے ٹھیک ہے یہ تو آپ کے تصور میں آئے گا نا کہ تم نے ایک دن قبر میں جانا ہے. یہ تو تصور میں آتا ہے نا. ویچے ہاں یہ تو آتا ہے. ویچے جب قبر میں جانا آپ کا یقین ہے تو قبر میں جو کچھ ہوگا وہ آنکھوں سے دیکھ لو گے. تو قبر لستلنس تاس خیال کے نہ رہ دی چلتا سکیگی دا تاس مولیان چه سوئی نو دا خود خیال کے یقین کے راضی چی عورت بدی زیل زیتا او زمبا چلتا سدی اب بیا پستر گو گو رے خیر دے کہ دنیا کے دی بخیال کے نہ رہ دی او بے گو نو زما عزیزانو عرض میں داو چه اهدنا الصراط المستقیم چه دے سملار ستوئی نن سملار 1% شاید چی نہیں پا ضرور کے یو قسم شاید چی پا سملار نہیں دماغ پل اندازہ چی دا زرو کی یو کس استاد سو بداوی چې وای چې دا مونږه منځونه کوو دا مونږه حج کړی دی دا مونږه دا کړی دی مونږه دا کړی دا مونږ په سم لار نه یو نه کله زوی واده دی او دې قوم له دې پروټه ورکړه ته په سم لار نه کله لوري واده دی
او د دې قوم جنجیان له دې روټای ورکړه ته په سمه لار نه په دې ته په سمه لار اتی صاحب په موټر کې ناشته د زوی واده دی په موټر یې سیرې اچولی دی په موټر سایکل ویډیو کیمرې والا یې کینولې دی هغه داسې لګیا دی دا موټر سایکل او د ښځو د لارۍ او دغه جوړې او د مانځه وخت راغی راکوشي مونځ دې مو کړو خدای دې کور لوټي لوټي کور دې خدای د میردین جومات کا راکوز د کم ځای نه شوی او دې کړه څه په دې مونځونو ته خلاصېږي په لکو کې زما خپل ذوق دا وایي چې په 1 لاکھ کې د یو کس مونځ چې شاید خدای ته عزیز دا مونږ ټول فراډ او دوکه زه مخکې ولاړ یم دوکه یم او تاسو راپسې ولاړ یې دوکه یې مونږ به ټول مسلمانان کله شو چې تا اهدنا الصراط المستقیم خدای ته ویلي دي او بیا دې ورپسې دا ویلي دي چې صراط الذین انعمت علیهم یا الله دا هغه خلق لار راته وښایه چې تا پې انعام کړی دی چا پیغمبران دي اولیاء دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي دا هغه خلقو لار راته وښایه او اونې ساته د څه شي نه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غیر دا هغه کسانو د لارې نه چې تا پې غضب کړی دی چا یهود نصارا او مشرکین او منافقان د هغې د لارې نه مې اوس نن خدای ته دې ووایي چې د پیغمبرانو لار راته وښایه د پیغمبرانو ښځې بربنډې ګرځېدې وای ټول نه ټول وای لونی په کالج کې سبق ویلو لونی چې ودېدې نو د سیرو په موټر کې کېنولې که پیغمبر غوښتي وی خو د سیرو بوراق بم ورته راغلی وی که راغلی به وی که نه او د بی بی فاطمې واده چې و او رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتی وی چې زه بی بی فاطمه خاتون جنت په بوراق باندې د حضرت علی کور ته لېږم نو سیکنډ کې به خدای را لېږلی وی که نه که پیغمبر غوښتی وی چې د بی بی فاطمې جوړه چې ده هغه کپڑا به وي چې کومه کپڑا هورو په جنت کې اغوستې ده یا الله هغه جوړه ورته راولېږه الله به انکار کړی وی نن زمون هر ادا د یهودو ده هر ادا زمون هر ادا د انګریزانو ده بل ورځ یو سړي مانه تپوسو کو چې دا مولانا صاحب جهنم به کم ځای مال ګورې څه ګورې ویلې نه هسې رانه مال جهنم د دې ځمکې لاندې دی وینو دا اور به پکې کم ځای نه راځي ما ورته وی چې خفه کېږه ما
په انسان کې د خر سر چې وي هغه ستا غوندي انسانانو کې د خر سر چې وي که نه هغه ستا په شان ویلې ولې مال دا پټرول اور دی که نه ویلې دی مال دا کوم ځای نه راوځي ځمکې دا ډیزل اور دی که نه ویلې دی دا کوم ځای نه راوځي ویلې ځمکې نه مال دا سوی ګیس اور دی که نه ویلې دی دا کوم ځای نه راوځي ویلې ځمکې نه نو مال درې څیزونه خو په ځمکې د پاسه ښکاره تاسو ته خدای ښودلي دي چې دا ځمکه ده د څکلو یخې او ګرمې اوبه هم درته تېروباسم چې تیزکې او پې لامبم او دې ځمکې لاندې اور هم دی هغه درته پاس مې راوویستو ښیم یې درته چې دې ځمکې لاندې د راحت شی به وي چې هغه اوبه دي او دې ځمکې لاندې د عذاب شی به وي چې پټرول او ډیزل او سوی ګیس او ته چې لاندې ننوځې د سوی ګیس یو پیپ به درته راشي او تیلی به ورکړی شي او به ته به پکې پیکوړه کېږي لګیا به وویل بس توبه مې ده والله مې منله خدای دې بېخ بس دا ستا عقل دی عرض دا و چې په انسانو کې هر قسم ګند بلا شته خو د انسان دا سر او پدې کې دا عقل چې دی پدې عقل سره به ته معلومه چې د دې کائنات یو خالق شته چې دا چا جوړ کړی دی او پدې عقل سره به ته معلومه چې دا خالق یو دی دو نه دي لو کان فیهما آلهة نو څه چل به وایه که نه قاري صاحب که په دې ځمکې او اسمانونو کې د الله نه سوا نور خدایان هم وی نو لفسدتا د هر څه به وران یو بادشاه به یو څه وی او